السلام علیکم ملګرو د ټولو نړومبې زما د ویډیو چې د نیمې نه اخواته بیا د خپلو ماشومانو سره مه ګورئ او راځئ د زیشان په باره کې څه ډېر ضروري او د هغه یو داسې کلیپ چې غوږونو کې به ګوتې ورکړي او توبې به وباسي چې یاره دا څنګه انسان دی خو لاول یو مولوي صاحب هم پرې رد کړی دی. نو راځئ تاسو د مولانا صاحب دا خبرې واورئ، پس د هغې نه به د هغه حقیقت ویډیو په دې تاسو سره شریکوم، خو ویډیو به د نیمې نه اخواته بیا د خپلو ماشومانو سره بالکل نه ګورئ. نو غوږ شئ دا لږه واورئ. دا زیشان دا تاسو اونیسئ، زه د 50,000 نه 1,00,000 روپۍ انعام زما عزتمندو دته ورکول غواړم، صرف اونیسئ او رای ولئ. زه د مسلمانۍ یو څو تپوسونه د ده نه کومه. دا هغه خلک دي دې ته آمنت بالله نه ورځي، دا هغه خلک دي دې ته ذوی قنوت نه ورځي، دا هغه خلک دي د مونځ د واجباتو مفسداتو نه دی خبر. هغه ورځ مې یو ونیولو، ما ته وی ستا مولانا داسې کم هغسې کم، ما ورته مولانا پرېږده ته راته ووایه چې په مونځ کې واجبات څو دي. وایي قسم د الله په صرف لږ راته ووایه چې هغه حدود یې راته وښایه چې 14 15 16 کله څو دي داسې راته څه دغه وښایه. نو ما ورته ویلي چې 23 24 25 خیال دی دی کې څو دي؟ وایي 23. مې شابس دا هغه خلک دي چې د مونځ د واجب انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو تاسو به اورېدلي دا مولانا صاحب وایي چې رکه دغسې بل یو د پي ټي آی یو هلک و، هغه به ته چې ته مولانا فضل الرحمن صاحب پسې کنځلې کولې، ده ورته ویلي چې ته هغه پرېږده، هغه خو د لکونو علما کرامو مشر دی، څنګه چې زیشان بسې لګیا وي. ته راشه ما ته ووایه چې په مانځه کې څو واجبات دي، نو بیا ورته چې لږ خیر دی هغه حدود یې خو راته ووایه. نو دومره ورته اندازه نه کېږي چې په مونځ کې فرض څو دي واجب څو دي، خو لګیا وي په هغو پسې بزرګانو پسې خبرې کوي. نو د دې نه بعد زه تاسو ته د زیشان اوس هغه حقیقتي ویډیو شیر کوم، قسم مې د په خدای وي توبې به وباسې. لکه په دې ټیک ټاک کې لایو راځي، کله کله ما سره میچ کېږدي، خو دا پرون چې دی چې چا سره میچ لګولی دی او دې یو قسم لی مخ پټ کړی دی و چې ما به څوک ونه پېژني. نو زیشانه باندې ستا مخ څوک څنګه نه پېژني؟ تاسو وګورئ ملګرو د زیشان دې ویډیو ته کتلی شئ. یا الله توبه، یا الله توبه، او مخ یې پټ کړی دی. واورئ یا الله توبه، یا الله توبه، یا الله توبه. ملګرو تاسو خو به د زیشان دا ویډیو کتلی وي پوه شولې، او دنه دې چې کله ترې نه دغه شي ګوره دا لاس ورته وهي راوهي. نو داسې انسان چې هغه د لغړو ښځو سره راځي او دې وایي کېږي نه جوړما به څوک ونه پېژني پوه شولې. خو تاسو په اخره کې وګورئ، اخره کې ګورئ ښه. دغه شی نه کټ کېدو یاره، شی نه کټ کېدو، خدای دې کور رانکې کټ کېدو نه موبایل استغفر الله موبایل ګرم شوی او شی مې اکسپټ استغفر الله. نو د داسې کردار والا خلک راځي زمونږ علما کرام ټارګټ کوي او داسې خلک بیا څوک سپورټ کوي هغه تاسو ته هم ښه پته ده. او د ځان نه سم لوی بزرګ جوړ کړي ته به که دا زیشان یو لویه فرشته ده، خو خدای شته چې دله به بالکل نه مونځ ورځي، نه به ورله دوای قنوت ورځي، نه به دته ایمان مفصل او ایمان مجمل معلومي، نه به دله شپږ کلمې ورځي، او نه به څویم که قرآن مجید سبق هم د ویلي. ولې چې دا ډېر ګمراه انسان دی، ځکه چې د داسې لغړو ښځو سره توبه خدای توبه په لایفونو کې راځي چې په غوږونو کې به ورته ګوتې ږدي. نو ملګرو د زیشان دا اصلیت خو تاسو کتلي وي، دا د سره مخکې شعر کې چې دغه مولوي صاحب ته هم ورورسي چې زیشان د دې ډلې سړی دی، د هغه نه د دین اسلام په باره کې تپوس مه کوه، هغه ماته داسې د ایمان نه خارج ښکاري.